زه اول شکریه ادا کوم د بریګیډیر صاحب او د کیپټن صاحب چې مونږ یې راوغوښتو. زمونږ مقصد دا دی چې مونږ لاړ شو پسمنده علاقو ته، هلته میډیکل کیمپ وکړو او غریب خلکو مدد وکړو. هاپ اینډ هیل ارګنایزیشن چې کوم دی دا اسټبلیش شوی دی، نوی ارګنایزیشن دی او زموږ سره کوم ټیم دی هغه ټول ایکسپیرینس دی. مونږ دلته کې چې کوم دی فری او پی ډي ورکوو، فری ډاکټر کاونسلینګ دی او فری میډیسن ورکوو او الټراساوند سیسټم دی را سره او لیب ټیسټ دی. مونږ داسې فری میډیکل کیمپس کوو او دا چې دا ډېره مونږ رالو مونږ وکتله ډېره پسمانده علاقه ده، دلته چې دی نو نور هم میډیکل کیمپ ضرورت دی. دلته تقریبا مونږ اوسه پورې چې دی نو 600 پیشنټس وکتل، انشاءالله نور به هم را روان دي ګورو به. او بل چې دی دلته مونږ فری لیب ټیسټ، میډیسنز، او پی ډي هر څه پرووایډ کوو. او سپیشلی چې دی نو زه د دې ځای کیپټن او کمانډر صاحب شکریه ادا کول غواړم چې هغو زموږ دپاره دونه ارینجمنټس وکړل، ډېر ښه ارینجمنټس یې وکړل، زموږ دپاره ځای پرووایډ کو، پیشنټس یې راوغوښتل. نو زموږ ډېر ښه دغه دی فیډبیک دی چې پیشنټس راغله هغو زموږ نه ډېر زیات سیټسفاید دي. او ماشاءالله موږ خو هیډ کوارټر هسپتال ته راغلي وو، بیا دلته خبر شو چې دلته کیمپ لګېدلی دی نو ډېر زیات خوشحاله شو. بیا رالو ماشاءالله دلته د پرچې او د ډاکټر انتظام ډېر ښکلی و. موږ ماشوم هم چیک شو، کوم مریض شو هغه چیک شو. نو زموږ د دوی نه خاص کر د داسې ادارو نه، چونکې داسې خلکو د عوامو په خلکو په ذهن کې داسې سوالات دي، نو داسې دوی دپاره پکار دی چې داسې کیمپونه ولګوي ځای په ځای باندې. او موږ د کمانډنټ صاحب ډېر شکریه ادا کوو چې داسې فری کیمپونه دي دا په منډۍ کې په نورو علاقو کې زموږ د عموما د جلسې په دې ټولو علاقو کې دې وکړي او دا یو کار خیر دی او موږ بیا هم د هغه شکریه ادا کوو. الله جزای خیر ورکړي.